چې روژه ماته کو نو یوه دلته ګوله کېږدو یوه دلته کېږدو او خپې بره کړو او سر ښکته کړو پوه شوې ټي ولګو چې دا خبرې واورو اورې بیا که تراوه موقع میلاو شو او که نه شوه میلاو دا څنګه چل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د جومات امام خو نسوار هم نه اچوي جومات امام خو ټي وي نه چلوي هغه هم تا سره په تراوه کې تا ته ولاړ دی اذان یې هم کړی ماسخوتن په تا باندې څه چل شوی دی دا نفس او شیطان خو په دې میاشتې کې سرکش شیطانان وتړلی شي خو بیا هم مونږ ګناه کوو هغې وجه څه دی هغې وجه دا دی چې په دې ګناه کې شیطان مونږ دومره ډوب کړي دومره عادت کړي که دی یوه میاشت وتړلی شي که دی بېغمه یې وایي کار روان دی راپسې اورې پروا نشته که زه وتړلی شم نو ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ په خپلو ځانونو باندې رحم وکړو مهرباني وکړو د دې میاشتې معمولي قدر چې څوک وکړي که نه الله کم اجر ورکوي یو مجوسي ورپرست زوی سره روان دی په بازار کې او زوی لاس کې سیب اخیستی دی سیب یې خوړلو پلار ور خیال شو نو یو پړخې ته یې وباسلو وایي تا ته پته نشته چې مسلمانو روژې دي او ته بازار کې خوراک وایي خوراک خو ته هم کوې بابا وایي زه یې کوم خو زه خو یې کور کې کوم که نه زه خو بازار کې نه کوم صرف دکه یو منټ یا 2 منټه به پې لګېدلي په دې کار باندې په دې فعل باندې الله ته دومره خوند ورکړو چې الله دغه مجوسي ته ایمان دولت ورکړو او بې حسابه یې وبخلو یو لمحه د رمضان قدر او عزت وکړو